الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او رد الالحاد درسونه روان دي. اتلس اعتراضات منګه ذکر کړی دي. نور لسم نمبر اعتراض کیږي. دا اعتراض د دې جواب موږ مخکې دوا طریقو سره ورکړی دی او دا په دریمه طریقه ان شاء الله دا جواب ورکو. دوی دا وایي چې الله رب العزت دا کائنات پیدا کړل. نعوذ بالله الله رب العزت چا پیدا کړی دی؟ دا کائنات خو الله پیدا کو. نو دا د دهریانو د ملحدینو مشهور اعتراض دی. دین علاوه سره نور څه نشته. موږ ورته د دې جوابات په مختلف انداز ورکړي چې په احادیث مبارکه کې هم د دې وضاحت راغلی چې شیطان به تاسو ته راشي چې ځمکه چا پیدا کړې، اسمانونه چا پیدا کړي. په اخره کې به تاسو ته وایي چې دا الله چا پیدا کړی. نو دغه وخت کې به تاسو اعوذ بالله به ووایئ او پناه به ترې وغواړئ. عقلي جوابات هم موږ ذکر کړي دي او دغه شانته کې نن چې کوم موږ جوابات ذکر کوو موږ دوی ته وایو، دهریانو ته وایو بھائی تاسو چې وایو چې د هر څیز دپاره به خالق وي. څه وي؟ د هر شیز به خالق وي. نو دا فلسفه د چا ده؟ دا نظریه د چا ده؟ د مذهب دا نظریه ده که د ساینس دا نظریه ده؟ نه خو د مذهب دا نظریه چې د هر څه دپاره خالق ضروري دی. خالق یو پکار دی. که چېرته خالق ډېر وی، که چېرته خدایان ډېر وی نو بیا به څه کېدلی؟ فساد به راتلی. یا به دا ټول په درجه کې برابر وي. نو چې په درجه کې د خدای څوک برابر شو یو خدای پاتې نه شو. داسې ده که نه ده؟ بیا به کوم یو خدای پاتې شي؟ هېڅ خدای بیا نه پاتې کېږي. ځکه د خدای سره لیس کمثله شیء، د الله په مقابل کې هېڅ څوک برابر نشي کېدلی. ځکه برابروالی دا یو عیب دی. دا د خدای دپاره مناسب نه دی. بیا که چېرته ټول په درجه کې برابر نه یو مضبوط بل کمزوری، نو چې کم کمزوری هغه بیا خدای پاتې نه شو. بیا چې کم پکې پرسې زورور وي په دې قادر دی که نه دی قادر چې دا نور ختم کړي که ختم یې نه کړي. نو دا خبره د دوی غلطه ده. بل ارسطو چې کله نه دا قوانین د منطق علل اربعه چې ورته ویل کېږي چې دا یې راوښکلي دي مولوي صاحبانو، هغه وخت نه اوسه پورې دا هېڅ چا هم نه دي دغه کړي، رد کړي. اوس دا مسلمه خبره ده د هر یو شیز د وجود دپاره دا څلور عللونه پکارېږي. علت عایی پکارېږي، علت صوري، علت مایي او علت مولوي صاحبانو کم دي، علت فاعلي. دا څلور علتونه چې په یو شیز کې به موجود کېږي نو هله به دا شیز راځي دنیا ته. لکه مثالونه موږ ته به چې خپلو استادانو راکولو د کټ یا د کرسۍ مثال. نو علت فاعلي د دې دپاره ترکاڼ پکار دی. چې ترکاڼ نه نو کټ نه جوړېږي، کرسۍ نه جوړېږي مولوي صاحبانو. او علت مادي چې دی د کرسۍ دپاره د کټ دپاره لرګی پکار دی. چې لرګی نه وي د اکسیجن نه به کټ جوړ شي؟ نه جوړېږي. او درېم علت دغه شانته کې سوري چې دی د ده دپاره به یو ډیزایننګ یو ذهن یو نقشه په ذهن کې پرته وي مولوي صاحبانو. چې هغه نقشه په ذهن کې نه وي پرته، د ترکاڼ په ذهن کې چې د کټ او د کرسۍ نقشه نه وي، کټ او کرسۍ به جوړ کړي مولوي صاحبانو. او علت عایی چې دی کوم نو دا به پر مثال د ده نه وروسته به دا د څه مقصد دپاره جوړ شوی مولوي صاحبانو؟ د دې خو به څه مقصد وي. په کټ کې خلک کښېني، کرسۍ کې خلک کښېني. دغه شانته کې د دې کائناتو مقصد معلوم دی. تاسو سوچ وکړئ الله رب العزت که تاسو وایئ چې یاره الله چا پیدا کړی نعوذ بالله، نو بیا خو تاسو بل سوال راځي چې بیا به بل خدای چا پیدا کړی، بیا خو به بل خدای چا پیدا کړی. نو ته خو دور او تسلسل راغی او دا څه شی دی؟ دا باطل شو. بل موږ وایو د منطق دا مسلم اصول دي مولوي صاحبانو چې وجود په دوه قسمه دی، یا به واجب الوجود او یا به ممکن الوجود. شابسې اوس چې ته وایې چې خدای پاک چا پیدا کړی نو دا خو ممکن شو. بیا نو ممکن خالق جوړېدی شي؟ مولوي صاحبانو نشي جوړېدلی. دا خبره خو بیا غلطه شوه. بیا خو دا اصول بیا مه منئ که نه، بیا دا ختم کړئ. دا اصول یو خدای بل خدای پیدا کو نعوذ بالله، بل پیدا کو، ډول او تسلسل به روان وي. ټول به ممکنات شي. او خالق واجب الوجود وي. څه شی وي؟ واجب الوجود وي چې هغه چا نه وي پیدا کړی او د هغه وجود په خپله باندې وي د ازل نه او د ابد. او دا به ته منې او دا اکثر فلاسفه او ساینسدانان دا منې. خو بعضې پکې چې کوم د دهریان وي هغوی د دهر د زمانې د فطرت د وجې نه دوی څه کوي؟ موږ هم دوی باندې څومره اعتراضات دي کړي دي. موږ ورته وایو د مذهب هم دا نظریه نه ده چې مذهب هم دا نظریه نه لري چې د هر څه د خالق موجود وي. نظر موږ له مذهب ویلي دي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چېرته په دې کائنات کې د الله نه علاوه نور خدایان وي نو دلته به نظام ګډوډ وي. ګوره دا انور چې دی
دا په خپل 240 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره د خپل کهکشان سفر کوي. اوس که چېرته ډېر خدایان وي نو یو به داسې راښکلی او بل به داسې راښکلی. دا ځمکه دوه قسمه ګردش کوي نو بل نعوذ بالله که چېرته خدایان ډېر وي نو د ځمکې دا ګردش دا به ګډوډېدلی. دغه شانته کې د کائنات دا نظام به درهم برهم شوی وي. په دې کائنات کې به چېرته د ژوند تېرولو دغه به نه وي، اصول به نه وي ذکر شوي. ځکه موږ دپاره ګوره اصول بیان شوي که نه، لکه د آدم علیه السلام نه واله تر د نبي علیه السلام پورې څونه انبیا کرام چې راغلي د دې دپاره د ژوند تېرولو اصول الله په خپله باندې ټاکلي دي. که چېرته نعوذ بالله خدایان ډېر وی نو بیا به دغه به خپل اصول وي نو بیا به پکې تضاد راتلی، بیا به پکې عوامو خپلو کې جګړې کولې. یو به ویلی چې موږ د پلانکي نعوذ بالله بیندګان یو، بل به نو منګه چې منګه ټول الله رب العزت پیدا کړي، موږ دپاره اصول او قوانین متعین کړي دي، په هغه اصول او قوانینو سره به چلیږو. او د منطق چې کوم اصطلاحات دي په دې کې هم دا خبره غلطه ده چې بای چې څوک وایي چې الله رب العزت چا پیدا کړی نعوذ بالله، ځکه د واجب الوجود دا تصور به بیا ختم شي. بل موږ دې دهریانو ته وایو چې دهریانو تاسو خو ووایئ چې دا کائنات د بیگ بینګ په وجه پیدا شوي. نو بیگ بینګ خو خالق نه انکار کوي. فرض مثال د ساينس هم دا نظریه شوه چې خالق ته ضرورت نشته. نو تاسو څنګه به وایئ چې الله رب العزت چا پیدا کړی؟ الله رب العزت چې دی دا واجب الوجود ذات دی. او عبارت شروع کړو ټول جوابات دي کې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو لسم اعتراض الله جل شانه چې کائنات پیدا کړل نو الله جل شانه نعوذ بالله چا پیدا کړی دی؟ جواب د دې سوال جواب مخکې هم بیان شوی دی، نور تفصیل به دلته بیان کړو. دلته به دو خبرو فکر کول پکار دي. اول آیا د مذهب دا قانون دی چې د هر څیز د خالق وي؟ دویم او که د ساینس دا قانون دی چې د هر څیز د خالق وي؟ قرآن کریم وضاحت کوي چې د الله جل شانه اولاد نشته او نه د چا نه پیدا. ورا سوې قل هو الله احد و یا محبوب الله یو دی، الله الصمد، الله بن لم یلد ولم یولد، نه چا نه پیدا دی نه د څوک پیدا دی. ها قرآن کریم دا قانون بیان کړی دی چې د هر څیز خالق ضروري نه دی. خالق یو دی الله جل شانه ذات دی چې د دې مثل او مثال هم نشته دی. لیس کمثله شیء. ټول دنیا نه بے نیاز دی، نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دی، او ټوله دنیا یې د کن فیکون سره پیدا کړې ده. اوس د ساینس نه تپوس کوو نو ساینس دانان وایي چې د دنیا د بیگ بین په وجه وجود ته راغلې ده، د خالق ضرورت نشته. دی څه وایي ګوره د دهریانو دا نظریه د مولوي صاحبانو چې دا دنیا د بیگ بینګ په وجه وجود ته راغله، نو چې د بیگ بینګ په وجه راغله دوی خپله دا نظریه مني چې خالق ضرورت نشته. نو دا خو د ساینس یو نظریه شوه چې خالق ضرورت نشته. موږ درته وایو چې خالق یو دی چې هغه موجود دی. او دا خبره د عقل خلاف ده، ځکه ساینس دی موږ ته یو داسې څیز وښایي چې هغه په خپله ایجاد شوی وي. انسان به داسې خالق مني چې هغه مکمل وي، ګینې بیا به د هغې دپاره بل خالق مني او د بل دپاره بل مني، نو د دې د دور او تسلسل وایي او دا باطل دی. مولوي صاحبانو دور او تسلسل د دې څه شی دی؟ دا باطل دی. موږ د ساینسدانانو نه دا تپوس کوو چې بای تاسو وایئ چې د بیگ بینګ په وجه دنیا راغلې ده، نو هغوی خو خالق نه انکار کوي که نه؟ نو تاسو د خالق نه انکار څنګه کولی شئ؟ موږ له خو یو څیز وښیوئ که نه؟ تاسو ته موږ چیلنج درکو، موږ ته دوی وښوځه، موږ له داسې څیز تاسو نشئ ښودلی چې خود بخود وجود ته راشي. الکتران موږ ته وښیوئ. الکتران دا چې سټیفن هاکینګ وایي چې بای کله چې الکتران ایجاد شوي دی اوسه پورې موږ نشو لیدلی، یو ساینسدان هم نشي لیدلی، په دوربین کې هم نشي لیدلی. نو چې تاسو یې نشي لیدلی نو تاسو موږ ته وښیوئ. نو تاسو نه خو موږ دغه اعتراضات به موږ در باندې کوو چې تاسو یو الکتران نشئ لیدلی، یو الکتران نشئ، یو الکتران تاسو نشئ جوړولی چې فرض مثال د ده نه دا انسان څنګه جوړېږي؟ نو د انسان خود به خود نه دی جوړ شوی، د انسان دا هم ماده ده، دا نور کائنات هم ماده ده. په موږ کې تاسو سوچ وکئ، موږ کې تصور، موږ سوچ کوو، موږ فکر کوو، موږ اوده کېږو، موږ د خپل د ژوند د مقصد نه خبر یو. د انسان د ژوند مقصد معلوم دی، دا نه ده چې دا بېجانه ماده ده او بس څه چې کېږي فرض مثال خود به خوده کېږي. دا خبره د دوی غلطه ده. دغه شانته کې بل اعتراض ته راځو. د اعتراض نمبر 20 چې دی دوی دا وایي نعوذ بالله، وایي الله رب العزت وایي نعوذ بالله اذیت پسند دی چې خپل محبین په امتحان کې اچوي، قرباني ته غواړي. الله تعالی دا خوښ عمل دی چې هغه په مخ کې عاجزي وکړي. دا د دوی اعتراضات دي. په دې کائناتو کې یو جاندار زندگی دار او مدار د بل جاندار د اذیتناک مر باندې قائم ده. د جزا او سزا ټول نظام په تکلیف باندې قائم دی. دا ویو که به سبب ویو که بس کو ها سبب ان شاء الله زه صحیح ده سبب ان شاء الله.